سورة زخرف آیت نمبر 33 نهم رکو بنزشتم سپارہ صفحہ نمبر 32 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العظيم. سورة زخرف آیت نمبر 33 نهم رکو بنزشتم سپارہ صفحہ نمبر 32 پدی آیت کریمہ کے اللہ رب العزت د دنیا مذمت بیان کړی دی چې نفس دنیا دا خشیز نه دی د دنیا پکې مذمت بیان شوی او دا دنیا چې یو بنده سره وي نو دا څه کمالی شیز نه دی. الله فرمای چې دا دنیا چې کم دی دا د کافر سره مناسب ده. دنیاداری مالداری دا د چا سره مناسب ده؟ د کافر سره. خو الله فرمای کچرتا دا یره نوا یره څه مطلب یره د دې خطر نه و چې ټول خلق به کافران شي وو نو موږ به دا ټول دنیا د کافرانو ته ور کړی و. څه مطلب؟ الله وی چې دا دنیا خو مناسب د چا سره ده؟ د کافر سره. او کچرته موږ او غواړو نو د کافرانو ته به موږ چې کم دی دا چتونه او سیړیانی دا به موږ د سونی او د چاندي ور کړیو. کچرته دا موږ د کافرانو ته ور کړیو داسې چې کم کمزوري مسلمانان مو د هغه په ځړه کې ودا یو خبره راغلی و چې یره دا کافر خو چې کم دي صحیح خلق دي زکه وت الله پاک دا هر څو ور کړی دي نو کې دي چې دا کمزوري خلق هم چې کم دي شي وي هوا کافران شي وي هوا نو د دې خطرې د وجه موږ چې کم دي د کافرانو ته لږ شان د دنیا ور کړی دا حالان کې مناسب دا و چې د کافر ته چې کم دی مونږ دومره دنیا ور کړی و چې د دې د کمرو چتونه او بیا د چتونو ته چې دا کمې سیړیانې خېږي پکار دا چې دا ټول وته مونږ د سونی او د چاندي ور کړیو. او دا ولې مونږ نه دی ور کړی؟ نو خطر د دې خبره ده چې مسلمان به بیا دا خبره کوله کمزوري مسلمانانو یره جوړ داسې معلومیږي دا چې مونږ په صحیح لار باندې نه یو دا کافران په صحیح لار باندې دي دوی داشته خلق به هم څه شي وي هو دا به هم کافران شي. د دې خطرې د ودی موږ ګوره کافر ته کم دی دا شیز نه دی ور کړی. په دې آیتونو کې د دنیا یو مذمت بیانېږي. ولولا او کچرته نو دا خطر ان يكون الناس چې شی بدا خلق ټول امه واحده یودل یعنی دا ټول پټول خلق به کافران بشي کدا یره نوا لجعلنا نخامخا جوړ کړي به مونږه لمن د پاره د هغه چا یکفر بالرحمن چې انکار کوي د رحمان لبيوتهم د دې کورونا سقفا چتنا من فضه د سپینو زرو و معارج او پرسنګونه هم معارج د سیړیانو ته ویل کیږي علیها چې په هغه باندې یظهرون دوی پاس کیږي ولبيوتهم او د دې کورونا ابوابا دروازه وسرورا او تختونهم علیها چې پاغي باندې یتکئون دوی ډډې لګوي او دا تختونه او دا چتونه او دغه شان د سیړیانې او د دې د کورونو چې کوم به دروازې
الله وی پکار دو چې دا ټول وته ما د سرو زرو د سپینو زرو جوړ کړیو که چرته داسې کار مونږ کړیو نو زه تاسو ته بار بار ویم ځان پوهه کې بیا به کم دی کمزوري مسلمان بدایو خبره کوله چې یره دا معلومیږي دا چې دی په سم لار باندې دي نو دا شته مسلمانان به هم څه شي شي هوا دا به کافران شي د دې خطرې د وجې مونږ دی دا دنیا چې کم دی د کافرانو ته ډیره لږه شانتي ور کړی دا وزخرف او د سرو زرو هم تاسو ته ما ویلو د دې صورت نوم دی سوره زخرف او زخرف لیکيږي سرو زرو ته دا هغه د ټکی دی کې راغلو وزخرف او د سرو زرو هم وان كل ذلك او ندی دا ټول لما متاع الحیات الدنیا مگر لک سامان د ژوند د دنیا دی والآخرت او آخرت خو عند ربک نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاد رب نظام دی للمتقین د پرهیزګارو د پاره دی او ذهن کې دا یو سوال راځي چې دنیا خو کم دی دا د کافر شوا نو خامخا په مسلمان باندې به حالات راځي د باندې به غریبی راځي د باندې به محتاجی راځي او مطلب دا شولو چې الله تعالی به سره مسلمان ته دنیا نه ورکي نو الله چې کوم دی بیا دام وي چې هغه یو دنیا چې دا د الله تعالی د مرزه مطابق استعماليږي نبی الله تعالی پیغمبر چې کوم دی دغه دنیا د پاره چې کوم دی باقاعده دعا غوښتلې ده او موږ په هر یو منځ کې څه وایو ربنا آتنا فی الدنيا حسنه الله ما دې کوم دی خپل دنیا راکا بیا دا هغه یو دنیا چې د الله تعالی او د حضور علیه السلام د مرزه مطابق دا چې کوم دی استعماليږي نو د دې دنیا د پر نبی له صلوات و سلام څخه غوښتلې ده دویم غوښتلې ده او دویم دا نو دنیا چې کوم دی الله تعالی مسلمان ته هم ورکي کافر ته الله تعالی کو دنیا ورکله آخرت کې بیا هیڅ نشته دی او الله تعالی بیا داسې مهربان دی چې مسلمان ته هم دنیا ورکي او دغه مسلمان د کوم دی په آخرت کې هم څه پریږدي برخه پریږدي او الله په خبره وي والآخرة عند ربك للمتقين الله پیغمبره ستاده د امت آخرت د پاره چې کوم دی بیا بلاشي برخي دي اوس برخي سدي چې چا زکات ورکړي دي دا غي خپل انعامات دي چا منځونه ادا کړی دي دا غي خپل انعامات دي چا چې کوم دی انفاق فی سبیل الله کړی دي دا غي خپل انعامات دي اور دغه شان دي چا jihad فی سبیل الله کړی دي دا غي خپل انعامات دي بیا پکې برخم ډیری دي ومن يعش عن ذکر الرحمن او څوک چې غافل شي د رحمان د ذکر نه نقیز له مونږ مقرر کو د لپاره شیطانا یو شیطان فهو له نو هغه د لپاره قرین ملګری شي ومن يعش عن ذکر الرحمن هغه یو بنده چې د الله تعالی د ذکر نه غافل شي نو اوس دلته ذکر نه څه مراد ده نو علماء لیکلي دي چې دلته د ذکر نه مراد کوم دی قران او مجید دی هغه یو بنده چې د الله تعالی د قران نه غافل شي نو الله وسره چې کوم دی ملګری څوک جوړ کی شیطان یو شیطان او فهو له قرین او دا د چې کوم دی کلک ملګری وي د کلک ملګری نه دا مراد دی چې دا همیشه د سری وي نبی علماء لیکلي دي وی دا بنده چې کوم دی په دوه قسم ګناهونو کې مبتلا کیږي چې قرآن سره دوستی نه وي یو هغه یو بنده دی چې ګناه ته ګناه موي ګناه ته سوي ګناه وي خدا دومره غافل دی چې د غفلت د وجه چې کوم دی د ګناهونه کیږي دا نمبر قسم د ګناه قسم دا دی ګناه ته سوي ګناه هم وي خو دا دومره غافل دی چې همیشه د غفلت د وجه د نه سکويږي ګناه کیږي نو دا چې کوم دی د شیطان د ملګرتیا د وجه کیږي مثلا
مثلا یو بنده داسې دی چې مونږ نه کول ته دی ګناه وي په دې خبره باندې دا پوهیږي چې مونږ نه کومه نو دا ګناه ده خو د سره د شیطان دومره ملګرتیا ده چې په دنیا کې دومره مصروفه کړي دي او د الله تعالی د یاد نه دومره غافل کړي دي چې د نماز قضا شي د نماز پاتې شي د پروا هم نه وي نمبر 1 د ګناه قسم دا ده اور دویم د ګناه قسم دا ده وی دا شیطان دی انسان سره داسې ملګرتیا اوساتي چې دا بنده ګناه ته ګناه نه وي ګناه ته څه نه وي ګناه نه وي نو وی دي چې کله هغه ګناه وکي نو هغه نه چې کوم دی بدعت جوړ شي او هغه بدعت د ودی چې کوم دی خلق پاغي باندې عمل شروع کړي نو ټول چې کوم دی ګناهونه د تر رواني دې باندې لګزان پوي کو د شیطان د ملګرتیا د وجه دا بنده داسې یو کنډیشن ته ورسیږي چې ګناه ته څه نه وي ګناه نه وي نو دې هغه ګناه کار شروع کوي ير دا خو سره ګناه ده نه نو دا چې کوم دی په شریعت کې یو نوې شی کریټ کی نو هغه د بیا څه ویل کېږي بدعت نو چې کله بدعت جوړ شي نو خلق په هغه باندې عمل کول شروع کی نو هغه ټول ګناه چې کوم دی چاته لاړ شي چې کوم کریټر وي چا چې کوم دی دا ګناه جوړ کړی وي بدعت مثلا تاسو وګتلی وي صرف د اختر پورز باندې قبرستان ته تک دا بدعت دی او د اختر پورز په سحر باندې تاسو وګتلی وي مونږ چې کله مونږ ترازو د ټول زنانه قبرستان ته روان دي او ځان سره چې کوم دی دالونه مغستی وي او دا په دې قبر باندې د پاسه یک دی دا اوس چې کوم دی ګناه ده صرف په کال کې یو ځل قبر ته تک دا انتهایی سخت ګناه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو قبر ته ځئ چې تاسو ته آخرت را یادي د پلار قبر دی د نیکه قبر دی دته صرف په کال کې یو ځل مزه میاش کې هفته کې ورځ کې وته یو ځل تک پکار دی نو دی کې ثواب دی او که یو بنده داسې دی چې دی دا خبره کوي چې اختر په سحر باندې قبر ته پتللو کې ثواب دی حالانکه داسې شی دا ګناه ده بلا شي خلک چې کم دی د پس روان شول نو د دې ګناه ته ګناه اونویل او د وجه بلا شي خلک په دې ګناه کې څه شول مبتلا شول دا د ګناه دویم قسم دی الله دلته فرمای وانهم وبشک دا شیطانان لا يسدونهم من کوي عن السبيل دلارنا ويحسبون وديدا ګمان کوي انهم چې بشک دوی مهتدون سملار مندون کړي برمانه پوه شوې کنه شیطان داسې گمراه کی چې دا انسان په خپل دا ګمان کوي چې زما د لار سیدا داسې شي دا انهم مهتدون چې زما د لار ټیک ده الله دې موږ تاسو د داسې شیطانانو دوستانو نه اوساتل کی او اخر دعوانا الحمدلله